چې کله پیسو ته حاجت که نه ماښام د مونځ نه پس یو د پاسه سل ځله وایي. ما پې تجربه کړې ده، لس پنځه شل ځله به مې ویلي، تجربه مې پې کړې ده. تاسو دپاره ښه نو بس دا وایئ، الله به ستاسو جیب نه خالي کوي. او که ډېر حاجت دی که نه چې نه ښه حالات مې ښي نو بیا وایئ ښه نو تاله به مال زل راځي. ښه ته به نه پوهېږې مال به را روان وي. زه خو یو څو ځله وایم نه څوک را روان وي، وایم هغه دې را روان دی. تاسو ته چل ښیم وایي خدای مې خوار نه کړه، ځان کلک کوي. ښه ځان کلک کوي. دې کې خو قرآن کې خپله الله وایي، الله وایي ویمددکم باموال، امداد به وکړم د مالونو ستاسو. مال به دله ډېروم. وبنین زامن، زامن به دا خلک زامن ولا استغفار وایي که نه. خوش قسمت تاسو له دې الله تعالی. ګوره پیغمبر تاسو ته دعا کوي، ملائکې تاسو ته دعا کوي، مؤمنان تاسو ته دعا کوي. هغه پرېږده میان کبان تاسو ته دعا کوي، میږي په ځمکه کې تاسو ته دعا کوي، په هوا کې مرغۍ تاسو ته دعا کوي. نو موږ تاسو به څه کوو؟ موږ به علم کې کوشش کوو بس چې الله تعالی راله علم با عمل راکړي. الله تعالی دې زموږ ستاسو استقامت نصیب کړي. او طالبانو تاسو ټول کلیتاب مارغان یې پیسه نه لرئ، نور دغه شان اریان محبت درکې ډېر دی. نو ما دې طالبانو له زه عام یو شی ورکوم، دوام سړی عام شی ته کوي. شوم سړی مې ډېر بد شي، ځکه حدیث کې راځي شوم د الله دشمني، د خلکو هم دشمني، دوزخ ته نږدې شوم مې بد شي. نو موږ سخیان یو، خدا د خلک موږ پېژني نه کوي، دی وایي شومان دي. موږ شومان نه یو، خدای مو خوار کا. موږ دومره سخیان یو، موږ خو د علم لنګرې ورکوو پوه شوې، او ورسره د ډوډۍ لنګرې هم ورکوو. خانه خو دی نه پوهېږي، دی وایي دی شومان. نو طالبانو ما کې شوموالی نشته دی، هر عالم کې شوموالی نه ښه. نو تاسو ته یو خبره کوم، بیا به په کار راځي. اوس خو تاسو هم د کرکڼې سرکونه نه پېژنئ، خو وروسته به په کار راځي چې کله پیسو ته حاجت وي که نه انساني ضرورت راشي. ماښام د مونځ نه پس یو د پاسه سل ځله الله صمد وایي، الله صمد الله صمد الله صمد، یو د پاسه سل ځله دا وایي. ما پې تجربه کړې ده، لس پنځه شل ځله به مې ویلي، تجربه مې پې کړې ده. تاسو دپاره ښه نو به دا وایئ، الله به ستاسو جیب نه خالي کوي. ګزاره به دې کېږي، ته نور څه کوې؟ ته څه جیزونه اخلې ځان له، خو بس ستا ګزاره کېږي. بس سبق وایه، علم ښیه. او که ډېر حاجت دی که نه چې نه ښه حالات مې ښي نو بیا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. دا زور وایي ښه، طالبان دې زور وایي. هو الحي که نه تاسو حیل وایي. زور ځکه دا زوره فضله دی، مال فضله دی. نو تاله به مال زل راځي. ښه ته به نه پوهېږې مال به را روان وي. زه خو یو څو ځله وایم نه څوک را روان وي، وایم هغه دې را روان دی. تاسو ته چل ښیم وایي خدای مې خوار نه کړه، ځان کلک کوي. ښه ځان کلک کوي. دې کې خو قرآن کې خپله الله وایي تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. ګوره قرآن خپله ورته الله وایي ويمددكم باموال، امداد به وکړم د مالونو ستاسو. مال به دله ډېروم. وبنین زامن، زامن به دا خلک زامن ولا استغفار وایي که نه سرکوزیه. وبنین ويجعل لكم جنات، ستاسو باغونه آفت به نه راځي په باغونو فصلونو باندې. ويجعل لكم انهارا، اوبه به نه وچېږي. دا شپږ فایدې دې آیات کې الله وایي. بل آیات کې الله وایي ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نه دی الله تعالی چې عذابوي دا خلک او دوی استغفار وایي. تو طالبانو دویم استغفار ځان ته روایي. ښه زه خو دغه وایم نو تاسو ته مې اجازت دی وایي. ډېر عجیبه دغه دې په خپله به پوه شي. ښه